أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ننانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 65 66 67 68 69 70 71. دا آیاتون چې نو هغه به ویلی کېږي تقریبا 7 آیاتونه دي. د حضرت لوط علیه السلام د قوم قصه چې دی نو هغه ذکر کېدله. نو بیا چې کله دغه فرشتې چې دی نو هغه د لوط علیه السلام خواله رالی، نو په دغه وخت کې دغه خلک دوی چې دی نو هغه په فعل بد کې بچه بازۍ کې چې دی نو هغه مبتلا ول. اللهم احفظنا. نو دوی چې کله دغه عمل کې مبتلا ول نو دوی څنګه خبر شول، دوی په منډه منډه چې دی نو هغه د لوط علیه السلام کور ته چې دی نو هغه راورسېدل. نو اوس دا قصه دغه ځای کې اخرانۍ چې دی نو ذکر کېږي. دې ځای کې ما پرون هم ویلو، نن بیا دلته اوله کې چې نو اخرانۍ حصه چې دی نو هغې ذکر کړی فاسر باهلک بقطع من اللیل. حضرات چې نو هغه لیکلي دي وایي د اخرانۍ جزء اول کې دې ځای کې ځکه ذکر کړی دی چې مقصود دا دی چې د خدای د عذاب نه ویریږئ. دا خو به وروسته بیا هم دغه خبر راځي، خو مخکې لاول کې چې نو هغه ووایي چې خدای وله دا سزا ورکړله او الله رب العزت چې دی نو هغه تباه کړل. نو دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د خدای د ګرفت نه د الله د عذاب نه ویریږئ، د الله نافرماني چې دی نو هغه مه کوئ. نو چې کله دوی دغه شانتې رالل نو تفاسیرو کې لیکلي دی یاده چې دوی ته نو هغه په لارې ولیدل چې په منډه پسې رالل، او بعضې تفاسیر چې دی نو هغه دا هم لیکلی دی چې د لوط علیه السلام بیبي چې دی نو هغې ورته لوګې وکړلو او په دغه طریقې دا خلک چې نو هغې خبردار کړل چې زمونږ کره میلمانه راغلی دي. نو دوی چې کله د دغې کوچنیانو هغه خبیث عمل دپاره را روان شول رالل، نو چې کله راغللو نو دوی چې نو هغه په لار وجاء اهل المدینة یستبشرون. دا اولنۍ حصې مخکې ویلی شي، بیا به د اخرني دغه اولنۍ آیاتونه او داسې قصې په اعتبار سره اخرني ووایي نو په سمجھ کې به صحیح راشي. نو چې کله دوی رالل او یو بل نه چې نو هغه زیری ورکو خوشحالیانې کولې العیاذ بالله، او بیا د لوط علیه السلام کور ته داخل شول. نو لوط علیه السلام د دوی سره چې کومه مکالمه وکړله نو د هغې ذکر کېږي. قال ان هؤلاء ضیفي فلا تفضحون. نو حضرت لوط علیه السلام ورته وویلو دا زما میلمانه دي او تاسو ما د میلمنو په باره کې چې نو هغه خفه کوئ، رسوا کوئ مینه، ځکه د میلمه عزت دا د کوربه عزت دی. نو او حدیث کې هم راځي د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په الله او په ورځ د قیامت باندې یقین ساتي نو د د خپل میلمه چې نو هغه عزت یا احترام وکړي. نو بیا خو پیغمبر په دې کې نو هغه په کامل درجه باندې وي. نو ځکه د هغه ووایي چې تاسو دوی ته داسې ناګوار حرکت او خبره ونه کوئ. نو که تاسو داسې ناګوار حرکت او خبره وکړئ نو دوی به وایي چې وګوره دا ستا په ځای کې چې نو هغه زمونږ بېعزتي وشوله، نو دا به زما دپاره چې نو هغه ډېر د خفګان او د رسوایي خبره. نو تاسو دا مهرباني وکئ چې ما چې نو هغه زما د میلمنو په مطابق ما مه خفه کوئ، ما مه چې نو رسوا کوئ. واتقوا الله،
او د الله نه چې نو هغه ویریږئ ځکه الله رب العزت چې نو هغه خو د پیغمبر طریقې د هغه خدا ښودنې نه چې د میلمه احترام پکار دی نه چې نو هغه د میلمه بېعزتي یا واتقوا الله فيما تفعلون تاسو چې نو الله نه ویریږئ هغه چې کم کار تاسو کوئ نو تاسو چې دا کم غلط حرکت بچه بازی کوئ نو په دې کې د خدای نه ویریږئ دا خو د خدای غضب له چې نو هغه دعوت ورکول نی ولا تخزوني او ما بېعزته کوئ خلک به بیا چې نو هغه ما ته زما میلمانه وایي چې ولې ستا دا خلک دومره هم نه پوهېږي دې دومره هم چې نو هغه ستا په قدر باندې حیران چې نو هغه نه دي حریان دې دومره چې نو هغه ستا خیال نه ساتي نو کله چې انسان ګناهګار شي د ګناه کې اموخته شي اللهم احفظنا نو دې بیا دومره حد ته چې نو هغه لاړ شي چې په ده باندې د الله او د الله د رسول خبره هم بیا ښه نه لګي بلکې بعضې کرت اکثر داسې هم وشي چې د دې انسان کې یو ګناه یو عیب یو بار بار دا خبره قرآن احادیث کې هم راځي نو اکثر دوی هم وایي اوس هم که خیال مو کړی بعضې خلک مړه جو دا یوه خبره ده او په دې یو خبره پورې نښتې دي نه دا یوه خبره هم نه ده یو خبره پورې نښتې هم نه دي خو دا مزاج دومره چې دی نو هغه مسخ شي دومره خراب شي چې ده ته بیا چې دی نو هغه دغه ښه خبره کول ورته هم بد ښکاري نو دوی هم دقه شانتې ووي قالو اولم ننهک عن العالمین داسې یوه نه وي چې زه صحیح د ستا چې نو هغه ادب او احترام به وکړو ستا چې نو د میلمنو خیال به وکړو العیاذ بالله دې پرې نه به دې نه بچ شو نو صحیح وي اولم ننهک عن العالمین آیا مونږ ته منع کړی نه وي د خلکو چې نو هغه د دنیا د خلکو د میلمستیا نه تا د مونږ نه وویلې چې تو به چې نو هغه د چا میلمستیا نه کړي مونږ منع کړی نه وي ان تضیف احدا من العالمین تفسیر خازن یو معنی کړله ان تضیف احدا من العالمین ولې تا ته مونږ نه وویلې چې تو به میلمانه نه راولئ او چې میلمانه راولئ العیاذ بالله بیا خو به سره مونږ چې نو هغه دقه چل کوو دویمه معنی چې نو هغې کړی دی اولم ننهک ان تأتیک الغرباء فی بیتک تو مونږ د دې خبرې نه منع کړی نه چې تو به ناشنا خلک چې نو هغه خپل کور ته نه راولئ ځکه چې ناشنا خلک راشي نو د هغوی خو زموږ نه نه دي خبر خو موږ به د العیاذ بالله خپل چې نو هغه ناجایز خواهش چې دی نو هغه بیا پوره کوو دریم چې نو هغې پیغمبر بیا وټوکلو وی اولم ننهک آیتو مونږ چې نو هغه منع کړی نه چې مونږ ته به د خلکو په باره کې او زموږ د دې فعل په باره کې د کم ښکار چې نو هغه مونږ اراده کوو مونږ ته به په دې کې نصیحتونه نه کړي تا د خو مونږ مخکې چې نو هغه ویلو چې مونږ ته به نصیحت او قصې چې دی نو هغه په دې کې نه کړي دومره حد درجې چې دی نو هغه دوی وتلو نو بیا ورته حضرت لوط علیه السلام قال هؤلاء بناتي ان کنتم فاعلین دا چې نو هغه زما لوریانې دي که چېرته چې نو هغه تاسو کوونکې یعنې خپل خواهش پوره کوئ نو په جایز طریقې پوره کړئ دا چې نو هغه زما لوریان د دوی سره نکاح وکړئ نو تفاسیرو کې نو هغه دوه تفسیرونه یې کړي دي یو تفسیر دا کړی دی چې د میلمنو په خاطر او د دوی د ارتکاب د حرام کار نه بچ کېدلو دپاره لوط علیه السلام دومره لویه قرباني ورکړله چې زما دا دوه یا درې لوریانې دي تاسو کې چې دا کم سرداران یې د دې علاقې مشران یې نو داسې چل وکئ تاسو د دې سره نکاح وکئ خپل جایز خواهش د الله د حکم د پیغمبر د طریقې مطابق د دوی نه پوره کړئ او په خپل اثر رسوخ سره چې نو هغه دا نور خلک تاسو منع کړئ چې دوی چې نو زما د میلمه بېعزتي ونه کړي او دا بد کار نه چې نو هغه منع شي دومره لویه قرباني چې نو هغه سړی العیاذ بالله بندې دې په ځان راولي چې څومره چې نو هغه به ګران حالت وي دغه باوجود بیا چې نو هغه ورته پیغمبر به دعا لاله نه کړې وره نو دې ته یو تفسیر چې نو هغې دا کړی دی وایي داسې ورته وایي او دویم چې نو هغه هؤلاء بناتي ان کنتم فاعلین ستاسو په دې کور کې چې دا کمې ښځې دي او ستاسو چې نو هغه په نکاح کې دي نو دا ټولې چې نو هغه د پیغمبر نو هغه سره روحاني الوان دی نو دا زما لوریان دي تاسو خپل خواهش د هغوی نه په حلاله طریقه ولې نه پوره کوئ چې تاسو په دې ناجایز طریقه پوره کوئ ځکه حدیث مبارکه کې نو هغه راځي الله پیغمبر فرمایي انا لکم مثل الوالد لولده حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه دا صحابي دی چې د 2.5 کاله عمر و ده نو دی او پیرت نو هغه نو یهود سره چیړ شروع کوم چې ستاسو پیغمبر نو العیاذ بالله دا څنګه خبرې کوي تاسو د وړو بولې د لوی بولې د استنجا د پوزې د پاکولو د ډوډۍ د خوړلو د پیزار پخپو کولو دا قصې هم کوي
دومره خبر ته چې نو هغه څه ضرورت دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په دې کې بدوانه سره چې موږ ته خپل طریقو خو چې په خیلاس به پوزه نه پاکي، په خیلاس به استنجا نه کوي، په خیلاس کې او پیزار نه لینو دا خبر ده ځکه خیلاس د ښه کارون د پاره دی او ګس لاس باندې بچنه نو هغه دا کارونه کې دا جوابونه هر څه ورکړل. خو بیا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه الصلوۃ والسلام خواله رانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسول نه سره نو هغه د يهودو مسله جوړه کړو نو ما سره د قشانتي خبرې دادی سو کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ول خپل جواب ورکوم انا لکم زوستاسو د پاره يم چې نو هغه مثل الوالد لولده لکه څنګه چې پلار د زوی د پاره نو زه د قشانتي ستاسو د پاره چې په مثل د پلار او پلار خپل اولاد ته معمولی خبره هم او غټه خبره هم خي هر خبره خي. نو پیغمبر د روحاني پلار وي د امت بلغه واجبانه سورته احزاب کې قرآن هم گواه دی کنه وازواجه امهاتهم چې د پیغمبر بیبیانې دا د امت چې نو هغه میندې دي ځکه د پیغمبر د وفات نه وروسته د پیغمبر کور والا سره چې نو هغه نکاح نه کیږي کنه. نو بهرحال بیا ورته دا وي نو دوی چې به دې ټولو کله نشول نو بیا ورته جبرئیل علیه السلام یې وسې ماته پرېږده. نو چې جبرئیل علیه السلام ورته پر وواله نو د ټول چې نو هغه ړانده شول د کور نه په چغو ووتل او دوی وتښتېدل. نو چې کله دوی وتښتېدل نو د لوط علیه السلام زړی چې دی نو هغې شین کړو خفه کړو نو هغې د دې قوم به څه کېږي هغې بس وس چې تاسو خلاص دی الله د دوی د عذاب فیصله چې دی نو هغه وکړله. اوس په دې موږ راغلي عذاب چې دی نو هغه راولو ویښه اوس زموږ دپاره به طریقې کار اصول صحیح. نو لوط علیه السلام ته فاسری باهلک بقطع من اللیل تاسو خپل د کور والا خپل خاندان چې کم کسان تاسو سره مسلمانان دي ستا دوه یا درې لوریانې ده تاسو چې نو هغه د شپې په صحیح حصه په اخرنۍ حصه کې چې نو هغه تاسو به اوځئ من اللیل وتبع اتبارهم او تو به د دوی نه وروستو ځئ د دې دپاره چې څوک مسلمانانو کې پاتې نشي یا د دې دپاره چې کله تاسو د دوی نه وروسته ځئ او دوی مخکې رواني نو دوی به ستا د یرې چې نو هغه شاته نشي کتلی. نو چې کله ستا د یرې شاته نشي کتلی دوی به د خدای د ګرفت نه د عذاب نه بچ نو هغه بچ شي. ولا یلتفت منکم احد او تاسو کې د شاته یو کس نو هغه هم نه ګوري وامضوا حیث تؤمرون او تاسو ځئ هغه ځای ته چې کم طرف ته تاسو ته حکم الله پاک کړی دی. نو دې کې دوه قوله دي یو قول چې دی نو هغه دا دی چې تاسو شام ته لاړ شئ کم ځای چې تاسو ته الله پاک چې نو هغه حکم کړی. دویم قول چې دی نو هغه دا دی تاسو دمشق ته چې دی نو هغه لاړ شئ. او دریم قول الله رب العزت ورته یو بستی چې دی نو هغه ښوولې وه هغه ځای ته لاړ شي چې په هغې کې دغه شانتې خلک داسې بدکاره خلک نشته نو پس تاسو د دې ځای نه وس صدوم ښار پرېږدئ او دې ځای نه لاړ شئ آلتي. صدوم ښار دا چې نو هغه په 10 میله باندې چې نو هغه مشتمل ولو د اردن چې نو هغه وسو دا ښار شته کم ځای کې دغه شوی نو هغې غته کې تورې اوبه دي بحر محیط په نوم باندې چې دی نو هغه بحر مردار ورته هم ویلی کېږي او بحر محیط چې نو هغه مسلی مردار چې نو هغه میت ورته هم ویلی کېږي. نو په دغې بحر میت اردن کې چې نو هغه دا ځای وس هم موجود دی. نو دوی چې نو هغه ځای دغه ځای نه ووتل د صدوم نه او هلتې لاړل وقضینا الیه ذلک الامر او موږ چې نو هغه ولېږلو لوط علیه السلام ته دغه خبر دا فیصله ان دابر هؤلاء مقطوع د دې خلکو جړلې چې نو هغه به پرې کړی شي مصبحین د سحر په وخت کې. الله رب العزت دې موږ د داسې کارونو محفوظ او مانون کړي. فاسری نو پس تو بوزه بی اهلک خپل کورنۍ خلک خپل کوروالا بقطعین په یو حصه من اللیل د شپې کې وتبع او توزه ادبارهم د دوی نه رستو ولا یلتفت منکم او شاته دې نه ګوري تاسو نه احد یو کس هم وامضوا او لاړ شئ حیث تؤمرون د کوم ځای چې تاسو ته حکم کولی شي. وقضینا او مونږ فیصله ولېږله الیه هغه طرف یعنی لوط علیه السلام طرف ته ذلک الامر د دې کار د دې فیصلې ان دابر هؤلاء چې جړلې د دې خلکو مقطوع به پرې کړی شي مصبحین د سبا کېدو سره. وجاء اهل المدینه او راغلل ښار والا یستبشرون چې خوشحالي کوله. قال نو اوی لوط علیہ السلام ان هؤلاء یقینا دا خلقو ضیفی زما میلمان دی فلا تفضحون نو پس تاسو ما مرسوا کوي واتقوا الله ویریږئ د الله نه ولا تخزون او ما بزت کوي. قالو دی اویل اولم ننهک آیا مونږ ته نوی منع کړی ان العالمین د دنیا د خلقونه
یعنی دا غوی د مرستې نه. قال نو وویل لوط علیه السلام هؤلاء دا جنکۍ بناتي لوریانې زما دي ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو پوره کوونکي یئ.